بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي. زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. پروګرام عام نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. یقینا دا زموږ دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده. موږ په دې باندې فخر کوو چې موږ سره همیشه پروګرام کې ډېر ښایسته خلک وي، ډېر قدردان میلمانه وي. نن موږ سره پروګرام کې د پېښور نه راغلی زموږ ډېر قدردان او ستر مشر، زموږ ډېر خوږ میلمه محمد رفیق صاحب، کوم چې د حاجي عبدالجلیل صاحب مشر ورور دی. انشاءالله یختنګي ته ځو انشاءالله تعالی. بیا به د یختنګي نه واپس کیږو ټووا، او د ټووا سره سره لانګباړ او شواو چکیسر، او انشاءالله تعالی بیا به ځو. دوی میلمانه به ګوري چې کوم مار خوړلی غر دی هغه به هم ایکسپلور کوو. هغې سره سره به بیا ځو مارتونګ ته، او مارتونګ نه به واپس راځو خپل بیا الوچ ته انشاءالله. نو دا ټول پروګرام کې تاسو موږ سره شریک شئ. جی قدرمنو کتونکو، دا تاسو ته چې کوم د وخت کې کوم آبادي په نظر راځي نو دې ته وایي لانګباړ. دا د ټووا سره تړلې علاقه ده. موږ اوس تقریبا د ډیرۍ نه راووتو، روان یو چکیسر ته انشاءالله. دا لانګباړ علاقه د مخامخ چې څومره آبادي ښکارېږي دا د لانګباړ کورونه دي. جي ډېره ښایسته علاقه ده، ډېر ښکلي کورونه دي. کله چې راشئ بیا داسې موسم کې نو کورې خامخا وخورئ. حاجي صاحب دا یې چېرته خوړلی و مخکې؟ پهلې ځلې خورم لګیا یم. دې ته وایي کورې. چکیسر ته په خیر. چکیسر ته نږدې شوي یو، په دې سایډ تېرېدو. دا کومه لار چې تاسو ته ښکارې دی، کیمرامین صاحب ته به زه ووایم تاسو ته به وښیي دا پورې لار. دا هغه تاریخي لار ده چې زموږ مشران به چکیسر ته په دې طرف باندې راتله، او هغلته به خاطه بره په دې غر باندې. دا پیاده لار وه. دا خو اوس مزې شوې، روډونه وواته. موږ سره د سفر کې زما مشر تره زوی هم دی. تاسو راته دا ووایئ چې ستاسو په دې وخت کې عمر څومره وي؟ تقریبا 15 کاله دی. 35 سال. دې لاره باندې تاسو پیاده سفر کړی دی؟ په 2000 کې تقریبا موږ داسې راغلي وو په ټووا باندې چکیسر ته، او بیا په دې لارې موږ پیاده تللي وو. هغه وخت کې دا روډ و بالکل خراب و. په دې موږ 2 پیرې زه راغلی یم. دې لارې باندې به تاسو کوم ځای نه راخاطئ؟ او دا موږ ټووا من به راغلي وو. تللي موږ داسې دی چکیسر نه دا کته بیا
کلی دی غټه داسې دې موړې باندې دا روډ تللی که نه د بیا هغه سر تقریبا د چکیسر نه تقریبا 2 غنټو کې سره رسي 2 غنټو کې لارواله هسې اوس څه ګڼې اوس خو دا تا کول دی د روډ دی اوس خو ډېر سهولتونه ډېر مزې ټولو ناول خو تاسو ته شانګلې ته په راتګ باندې هرکلی ویم او زموږ خو خوش قسمتي ده چې تاسو غوندې خلک موږ له راشي نو څه ګڼئ تاسو رالی فرسټ ټایم باندې شانګلې ته داسې و چې پېښور ښار کې تاسو ټولو ته پته چې لاکډاون شروع دي د کرونا باره کې که نه زما لرونو تقریبا 1 کال کېږي تقریبا چې دلته راغلي خیره روزګار په سلسله کې که نه نو الله شاید پېښور ښار بند دی دوکانونه بند دي هر څه بند دي الله پاک دې په خیر سره د کرونا لرې کړي د غونډې دنیا نه په خیر خیرت سره که خیر عافیت سره او باقي به دلته راټکو چې موږ د خود رونه علاقه به مو ګورو دا خلک سره میلاو شو ماشاءالله تعالی ماشاءالله ډېر زبردست خلک دي A1 ښه منځګزاره ښه نیک عمله ښه هر څه انشاءالله ښه پکې برابر دي د خیر سره ښه مزدور خلک دي علاقه ماشاءالله ښه زبردست ده بالکل خلک وایي چې کشمیر د کشمیر نه زیاته ښایسته علاقه ده ماشاءالله څوک چې کله راځئ بالکل راتلی شي تاسو هر کله راتلی شي خو یو مهرباني به کوئ چې روډونه ډېر خطرناک دي موډونه پکې اوس زموږ مګر پکې زموږ خوږ شو فضا الله پاک ورته خیر پېښ کړو که نه نو شانداره لپاره بیا دا شي انشاءالله دا نشي د خیر زموږ ملګري چې کوم دي اوس هغه به دا ویني جمال شو هغه خیم هم دی تروز ویم دی حاجي جمال ګلبار کوسیږي یو سرفراز دی په کوټۍ کې دوکان دی کوټونو موټونو پر دغه پورا صحیح وته پورا کارخانه ده که نه الله په خیر سره راوړي انشاءالله تعالی دا مګر بیا مو سره شفیع الله بیا مو د خیر مو سره تاسو انټرویو د خیر سره کوي مهرباني خوشاله کا بالکل جی د حاجي صاحب د اخیری خبرې سره به اتفاق خامخا وکړم چې زموږ روډونه انتهایی تنګ دي موډونه واړه دي او روډونه زموږ تنګ دي مطلب سنګل روډونه دي بیا د موټر سایکل والا ته به ګزارش وکړم د دوی په دغه باندې چې لږ ډېر احتیاط کوئ معمولي غلطۍ د وجې نه ستاسو چې دی نو قیمتي جانونه ضایع کېدی شي حاجي صاحب جی چکر مو لګید ان شاء الله ډېر ښه چکر ولګید هغه سیرالو ډیرې ته ډیرې نه بیا لانګباړ نه شو چکیسر اوس ان شاء الله لږ ټایم کې مارخوړي د غر ته نږدې یو ان شاء الله د لاس کې دې نیولي انجر دي کنه انجر دي هغه د جنگیر د ختلی دي په شوکۍ ماشاء الله نو چکر څنګه ولګید چکر یاره مو ټول ضلع کې وګرځېدو خو چې یو سیټ ته موږ لاړ شو نو موږ دا ډېر مزېدار دی چې بل ته راته وشو موږ دا نن موږ په ټوه باندې رالو ډېرو نه بې ټوه ماشاءالله دا سیټ ډېر مزېدار دی آزاد کشمیر دی نو سم که نه ډېر مزېدار دی ماشاءالله بالکل جی الله تعالی ډېره ښکلا ورکړې دی علاقې له پېښور ورته به څه میسیج ورکړې اخري پېښور ورته خو زه دا میسیج کوم چې خاص کر زموږ چې کوم رشتهدار دي چې دوی موږ دلته یو دوی را نه شي نو دوی به بیا شانګله کله ګوري تیاره موقع ده موږ دلته یو او را دي شي چکر دې راولګي وګرځو خاص کر زما ترور زامن دي جمال جي شو دا اصغر جي دي فراز دي د خاص کر دا پیغام ورکوم چې دا موقع ضایع نه کوي تاسو اکثر راشي خو یا خو داسې ټایم کې راشي چې شینکۍ نه وي که نه جمعي اوس د اوړی تیار د خیر راشي را به شي شینکۍ دی که نه مانه به راشي خو دا مزه به نه انځر به نه وي که نه انځر به نه وي جهانگیر جانی جی ته څه وایې ننني چکر په حوالې سره نن خو ماشاءالله ډېر مزېدار چکر ولګېد همدم صاحب او ستاسو هم ډېره مننه چې پوره ورځ موږ له راکړه او
ډېر زبردست ځای دی ډېره مزه یې وکړه فرسټ ټایم موږ رالو دلته موږ خو ډېر ښه علاقې وکتې علاقې هم ډېرې وکتې چکیسر ستا کوم ځای ډېر خوښ یاره جي مزه خو ټوله وکړه انشاءالله مخکې به م ګورو مخکې به ځو مار خوړلی غر به ګورو جی قدرمنو کتونکو دې وخت کې موږ منګاک کنډو ته راورسېدو بالکل راوختو دا ټولې لارې مو والې چې څومره کته ښکارېږي دا د چکیسر آبادي ده دا چې ښکاري دا د چکیسر آبادي ده بس دا موږ وواله د خیره دا روډ چې ښکاري تاو 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 په دې چړیانو راوختو بله سر ته انشاءالله اوس په ځو د دې خوږو ملګرو سره د مار خوړلي اخري دیدار به کوو دا ماشومان دلته لګیا دي کرکټ کې روډ کې هلکه دې خوا راشه موږ سره میچ ولای موږ سره میچ کولی شئ تاسو ټول څو کسان یئ ته بالینګ کولی شي که بیټینګ زه دواړه موږ سره به څو ورونو میچ ولای دا په کوم بال ګیم کوئ دې علاقې ته څه نوم وایي کنډاو ګلالي ماشومان دي دا پورې علاقه وګورئ مار خوړلی غر دا واړه لګیا دي کرکټ کوي بس جی قدرمنو کتونکو دا تاسو کتی شئ بالکل مخامخ چې دی دې ته وایي مار خوړلی غر دې باندې ما ښه باقاعده انټرویو کړې ده دلته یو باباجي سره دې باندې موږ تفصیلي خبرې کړي دي که څه هغه انټرویو نه کتلي نو په هغې د هغې لینک په ما ورکړی انشاءالله هغه زما افیشل پیج کې ده شفیع الله افیشل دقې ویډیو له پاسه ما لینک ورکړی هغه لینک تاسو کلیک کړئ انشاءالله انټرویو تاسو مکمل وګورئ هغه چې څومره د دې پروسس دی او تاریخ دی نو هغه سپینګیري باباجي بیان کړی دی ډېر ښکلي انداز کې بیا چې دا مارک هغه په کومه طریقه وي وژلی دی نو هغه چا چې وژلی دی د هغوی قبر لم موږ تلي یو په ویډیو کې شته دی نو دغه ویډیو وګورئ او د دې تاریخ نه ځان خبر کړئ نو جی قدرمنو بس دې وخت کې موږ تاسو وکتل مار خوړلي غر سره ولاړ یو او چکر مو لګېده تقریبا موږ راوتي یو 12 بجې موږ تقریبا راوتي یو بیا یختنګي او دې سره ډیری لانګباړ شو او چکیسر او داسې نه دې علاقې باندې بیا راوختو مار خوړلي غر ته اوس به که خیر واپس کېږو مارتونګ او مارتونګ نه بیا ځو خپل کور ته نو دغه پروګرام انشاءالله امید ساتم چې ستاسو به خوښ شئ خپل کور به شفیع الله ته اجازت ورکړئ او ګورئ همدم ټي وي د لوی الله په امان